دا د ریډیو هغه قیمتي اثاثه ده چې د کمې په وجه د ریډیو پہچان جوړ دی او ریډیو چې آباد دی او یا د ریډیو چې کوم پہچان جوړ دی نو هغه د دې ټایپونو په وجه جوړ دی. دې له ټیپس ویل کېږي چې دې کې مختلف قسم سندرغاړي چې هغه الله دې وبخي اوس په دې دنیا نشته دی بلکې ملګرو تاسو کتل چې د ریډیو پاکستان پېښور چې څومره پروګرامونه وینو دا یوه لایبرري دا مین لایبرري ده او دلته کې د دې نه براډکاسټینګ سټوډیو ته چې کله ځي نو دا سرمایه د دې ځای نه ځي او دا عظیمه سرمایه ده که تاسو ریکارډ ځان لپاره د دې نه د موسیقارانو څوک ملګري وي د هغې د ګلوکارانو ریکارډ اخیستل غواړئ نو دې لایبررۍ کې هم د هغې ریکارډ هم شته د اواز په صورت کې د هغې د تصاویرو په صورت کې او د هغې د ټیپ په صورت کې او د هغې کېدای شي په رجسټرو کې بلکې دغه ټیم دا ټول وفات دي چې څومره دا تصویران لګېدلي دي اکه دوکه دوه درې څلور کسان که پکې ژوندي الله دې دوی له صحت ورکړي نو باقي دا ټول وفات دي او دوی له باقاعده مونږ دا د ایسي لګولی دا ایسي به تاسو له ښکاري نو دا ایسي چې کوم دی دا مونږ ته نه دی لګېدلی دا د ریډیو چې کومه دا قیمتي اثاثه ده نو دا دې له لګېدلی چې دا ایکسپایر نشي پروت دي چې کله نه دا د هغې ګانې نشر شوي دي کله نه موسیقي د هغې نشر شوی وه کله د دې موسیقۍ تړون شوی و کله نه ریکارډینګ شوی نو دا ټول دلته کې په ریډیو پاکستان پېښور کې دي ریډیو پاکستان پېښور کې اسحاق به ورته مونږ وایو اسحاق خان چې د دې لایبررۍ ریکارډ دی ساتل ده کې ځان سره څومره چې وخت تېر شوی دی د لایبررۍ د هر یو شي ریکارډ دی ساتلی دی او نن زه دلته کې ولاړ یم او ما دا ویزټ وکړو ولې چې دغه ټایم 47 سینټیګریډ ګرمي ده او په دې کې چې دې له مونږ اے سی ونه لګو نو مشکله ده که دا یو هفته هم ژوندي پاتې شي دا ټایپونه او په دې کې یوازې زړه موسیقي نه بلکې د ښه ښایسته خدای بخلي نعتخوانان چې په دې دنیا اوس نشته دی وفات دي د هغه نعتخوانانو په اواز چې کوم دی ښکلي ښکلي نعتونه هم ده او ما دا ویزټ وکړو او زه ډېر زیات خوشحال شوم چې زموږ اصلي سرمایه چې دا اصلي اساسه چې دا د پښتو هغه د موسیقۍ په صورت کې ده او یا د غانو په صورت کې ده دغه شان د حمدونات په صورت کې ده نو دا دلته کې مکمله محفوظه ده او د محفوظ لاسونو کې ده دغه ټیم ګوهر علي ګوهر صاحب او د هغې والد صاحب عبدالرشید داسې حافظ شیرزاده که نه داسې ډېر نعتخوانان دي چې دغه ټیم د هغې نومونه زما په یاد کې نشته دی خو د هغې په اواز نعتونه او سندرغاړي د هغې په اواز چې کوم دی سندرې غزلې چاربیتې او هغې نه علاوه چې کوم دی ملي نغمې که نه هغه ملي نغمې چې کوم به د جنګ په حالاتو کې چې کوم دی د ریډیو پاکستان نه نشر کېدې نو دا یو ډېره قیمتي اثاثه ده او بله دا چې ریډیو که یادېږي نو د دې احساسو په وجه یادېږي که چېرې دا احساسې په ریډیو کې نه وي نو ریډیو خو بیا ریډیو نه وه که نه دا خو باسې بس په نوم به چې کوم دی ریډیو وي باقي خو ریډیو خو چې یادېږي نو د دې احساسې په وجه که چېرې دا احساسه په ریډیو کې نه وي نو نن به د ریډیو نام و نشان هم نه وي که نه چې دا احساسه نه وي او نو دې په اکثر مونږ دا کړکۍ خلاصې کړو چې د دې ایسي یخوالی ورځي او دا ټایپونه چې کوم دی دا یخ پراته یي که دا یخ نشي او دا همداسې ګرم پاتې شي نو دا به ایکسپایر شي